الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. دا د سورة نحل 9 نمبر 10 نمبر آیاتونه دي. دی اول آیات کې الله فرمای چې وعلى الله قصد السبيل. الله باندې دا سیده لار بیانول، سیده لار بیانول. الله وی آغا لار چې هغه مات او جنت ته رسېدلې ده، د سیده لارې بیانول. الله وی زما کار ده او ما درته بیان کړی. بیا په هغه سیده لاره باندې تلل هغه ستاسو خپل اختیار ده. زم مجبوروم نه، یاری د زور خبره نه ده. کدی زړه نه وي زه دې نه مجبوروم. سیده لار باندې تلل ستاسو کار ده. ومنها جائر، بعض د غلارو نه کږي دي. اکږي لارې چې دی هغه د ګمراهي لارې دي، د کفر لارې دي. فرمای وعلى الله، او خاص بالا باندې کنه لازم ده قصد السبيل، بیان د سیده لارې کنه. بل ځای قرآن کریم فرمای إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله ویسی دلار ما بیان کړی ده، بند وړاندې ستا خوښه ده. اما شاکرا و اما کفورا. شاکر جوړېدل سیده لاره باندې تلل دا مستا اختیار کې ده، او کږه لاره باندې تلل دا مستا اختیار ده. که شکر گزار جوړېږي ایمان راوړې امستا خوخه ده، که ناشکر جوړېږي کافر کېږي امستا خوخه ده. زدي مجبور او منه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. د ایمان راوړو
بارکی زبردستی نشتا زبردستی باندې الله و ایمان در باندې راوړم کنه د هدایت لار او د گمراهی لار چې دا می واضح درته بیان کړي ها زما خوخه د الله وای چې ته ایمان راوړ ان تشکروا يرزه کتا سو ایمان راوړی شاکر جوړ شي الله وای دا زما مشوره د سی خوخه و مکنه ایمان راوړ او کفر می در خوخ نه ده خو نه دی په کفر مجبور وما نه دی په ایمان مجبور وما ها طلب ستا کار د کته د هدایت طلب وکړي نو بیا زلاری در تکلا وما والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فرمای وعلى الله خاص بالا باندې د قصد السبیل بیان د سیدلار کنا سیدلار علی قرآن کې بیان کړی ده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله وی بند دا قرآن چه دا تارا کائی کنا راک شویدی کنا للتی هی اقوام دغلاری طرف تا چاغا اعدل لارد سدل لارد دارک اللہ جنت تتلل یدکنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قرآن کریم ایمان والو تا اغا ایمان والا چنیک اعمال کړي ایمان یرا وړای د ایمان سره نیک اعمال کړي تکبر پکې نه وی کنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم آغا خلق چاچی مان راو نیکا مالی اکڑو او عاجزیت زان کی پیدا کرا اولئیک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون دا بجنت تزکنا جنت کی بہمیشوی کنا وعلى الله قصد السبيل خاص على باند دکنا سدلار بیان ول د سدلار بیان فعلا باند د الله مونږ بیان کړی دا ومنها جائر او باز دا سلاری دی چاگا کگی دی کنا اغا کگی دا کفر دا منافقت دا فسق لاری دی مشکات مبارک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخبلا عصا مبارک بانی پزمکا داسی خط یراخ کئی سیدھا خط یراخ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزمکا بانی بلکل سیدھا ہو بیاد دی سیدھا خطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار طرف تا دی 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 طرف تا کاغا کاغا خطون یراخ کئی صحابو تیویل تاسو پویگئی چی دا سیدھا لکیر ختم راخ کئی دا دید سا مطلب دا او دوارو طرفو تا دا کاغا کاغا خطون چی می راخ کل دا دید سا مطلب دا صحابو دا ادب پواجه ویل ویل اللہ و رسوله اعلم
بس الله او دا الله رسول خپوي مونږ نه پويو رسول الله لا سیدا خچ مراخ کوي د دې مطلب دا ده چې دا علی الله قصد السبيل دا غسیدا لار ده چې الله تتلیه ده د هدایت لار ده او دا دوارو طرفو ته کاغه خطونه چې دي دا د گمراهی لارې دي او د گمراهی لارې ډېرې وي د هدایت لار یو ده ومنها جائر بعد دی لارون علاوی دا سلاری دی چا کئی دی دا گمراهی بفسق دا منافقت لاری دی کنا ولو شاء لهداكم اجمعین کچرتا اللہ غستلے کنا نو تاسو ټولو تبالا ہدایت کړی وای کنا په زبردستی با الله د ایمان هدایت طرف تراوستلی وای کنا لیکن زبردستی دین کې نشتا د ایمان راوړو په اعتبار باندې زبردستی نشتا لا اکراه فی الدین طلب ستا کار د بندا د ایمان د هدایت طلب بتکړه وړاندې توفیق بزدر کوما زما توفیق ستا په طلب باندې موقوف تا ک بندا تا د هدایت د ایمان طلب کو نو زه توفیق در کوما کدی طلب اونکو کنه بیا توفیق نه در کوما خپل نه یک خپل شوه مدعی بیا بدیار کړم کله را داخل بدی پردی بدربار کړم عادت من د څوک د لاس نرانی ولای نشم پما مین بدی جونګړې لبخپل راځي بنده کته پدی پویږي چې زستا خالق یما خلق الانسان من نطفه کته پدی پویږي چې خدای زده یو قطره وبونه پیدا کړی ما الله زما خالق دا رازق می دا کته معافی جنې کنا نو بیا ته زما طرف تراشه د هدایت طلب وکړه زما طرف ته قدمونه راواله زبتا تلاری کلا وکړم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بندک طلب کړي نو زبلار در تکلا وکړم کنا هو الذي انزل من السماء ګور بندا سما طرف تراش سما عبادت کړه هر څه کې زما وحدانیت منا پیدا کړې ما یې رزق صدر کوما مرگ ژوند زما لاس کې ده بیا ته څکړې کول دلته لري او هغه د پړوسی کر اچوي دي تو ګوره دا سوچ وکړه چې د روان آیات کې دا د اوبو انتظام چا درته کړی هو الذي انزل من السماء ماء هغه ذات الله چرا کوزه کړی دی کنا راور دی کنا د اسمان د طرف نه د وریځ نه کنا اوبه دا اوبو انتظام چا کړی ده دا اوبه چا در تراور ولی دی کنا دا د چا لپاره لکم دا ستاسو د فائدې لپاره ستاسو د نفع لپاره کنا بیا دغه اوبه چې کمې دي منه شراب د دې اوبو نه کنه
شراب مانا تشربون تاسو یسکی کنا ستاسو دسکلو لفارمی اوبد برن را کوزی کڑی دی را ورول یمی دی کنا کڑیر تگیشه یو گلاس اوبا سوکتا تپ 5000 روپی در کویم بیوالی کنا چمارا خودت تگینا مرم کنا پیسے دی پا بلاش کنا تا تا یو گلاس نا بزرگونو گلاسونو او بدر تپرتی دی خارو والو تا ٹینکیانی ڈکی دی کنا کلیو والو تا چینی بھئیگی کاریزون بھئیگی زمکلک اکنوا خاوری والوا لاندی خاو کی پاکی ساپی او دی کنا نہ د خاورو رنگ پگڑوی نہ د خاورو خون پگڑوی کنا زمکا چوگا زوارا و پاکی ساپی اوبرا اوزی داو بچا در تلاندی جمع کردی دی کنا دا اسمان خیالا را وروی کنا بیا کل کال پس باران اوشی کل 8 میاشتی فس کل چمر کنا دمر انتظام ٹینکیانی خطا سر نشت کنا زمکا کی دی خاورو کی می در تا اوب جمع کردی دی کنا دا چا کردی دی لای دا ما کردی دی منہو شراب دی اوبونا تاسوس کیوم کنا ومنہو شجر دغ اوبو پزریا باندی ونی امراشنی کیگی بوٹی امراشن کیگی واخا امراشن کیگی کنا سبزی امراشن کیگی کنا میوی امراشن کیگی متاعا لکم ولی انعامکم دغ واخا دغ سبزی وغیره دا فصلنا متاع لکم دا ستاسو دا خوراک لپارا ولی انعامکم ستاسو دا جانورو دا خوراک لپارا غنم و پسل والی کنا غنم راوڑی کورتا اولتی نا جوڑ کے پخبل روٹوی اخری بوسی بیا غوا بیزو جانورو تور اچوی کنا فیه تسیمون دغ بوٹو کے دغ ونو کے دغ وخو کے بیا تاسو جانور چروی کنا تسیمون تاسو پکی جانور چروی کنا مال اباسے گڑی چولی اباسے غواغانی خان اباسے سارا کی داسی ورطا گورے گڑی چولی چریگی غواوی چریگی کنا تداسی ورطا ناستے گورے داستر کی دی ور باندی یخیشی ورطا خوشالے کنا بیادغ جانورونا پی هم را علی وغخ هم تین خوری کنا نوری فائدی هم لکنا والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأکلون دا جانور میں علاوہ پیدا کستاسو لفارا دیکھے اسباب دکنا سامان دا دیدا دا بچاو دا چتاسو دا یخنی نزان بچ کوئی کپڑے تینا جوڑاوی دا جانورو دا وڑیو نکنا دا اجغنو نا کوٹو نا جوڑاوی دستانی جوڑاوی جرابی تینا جوڑاوی کنا دا چمڑو نا پوستینو نا جوڑاوی کنا ومنافع نوری ڈیری پای دیدی پای تینا الوشی کنا ماست تینا جوڑاوی شملی تینا جوڑاوی کچھ تینا خوری غوڑی تینا خوری وغیره ومنها تأکلون دا دی جانورون تاسو غخا و مخوی کنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين